ځکه د بزرګانو تذکری د هغوی هغه مناقب د هغوی دینی خدمات اسلامی قربانو بیانولو سره په خلقو کې دین طرف ته میلان پیدا کیږي. عالم او غیر عالم برابر نه دی. قرآن وی قل زما خوږه پیغمبره دینه لږ تپوس وکړه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم او غیر عالم برابر دی؟ چرتم نه دی برابر. قرآن مجید کې ځای په ځای د علماء فضائل دي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ځای په ځای باندې د یا اولی الالباب او داسې مبارک کلمات د علم په فضیلت باندې دال دي. د رسول الله مبارک د مبارک شونډو نه د پاکی جبی نه دا کلمات راوتی دي چې العلماء ورثة الانبیاء. علماء د پیغمبرانو وارثان دي. پیغمبر علیہ السلام دا نه دی ویلي الملوک یا السلاطین یا الاغنیاء یا الوزراء یا الامراء. بادشاہان یا وزیران یا گورنران دا نه دی فرمایلی. پیغمبر علیہ السلام د مبارک شونډو گفته ده العلماء ورثة الانبیاء. علماء د پیغمبرانو وارثان دي او پیغمبرانو په میراث کې سره زر او سپین زر مال او دولت دراهم او دنانیر نه دي پریخي بل ورثوا العلم. د پیغمبرانو میراث علم دی. آسمانی کتابونه دي. د پیغمبرانو د مبارک خلو ارشادات دي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. چا چې د پیغمبر میراث واغشتو د دنیا ډېرې برخې حاصل کړلې. ډېرو لویه برخه په نصیب شوه. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د بحرین گورنر دی. یو ځل په بازار کې تیرېدو دکاندارو ته وی او دکاندارو تاسو په دکانونو کې ناسیئ او د رسول الله مبارک میراث لګیا دی په جماعت کې تقسیمیږي. دا دکانداران ډیر لالچي وي. د یره سبب په دکان کې د روپۍ یا د 2 روپو سودا خرڅه جماعت ته به ورشو چې سم په زرګونو روپۍ مونږ ته میلاو شي. دکاندارانو دکانونه بند کړل او جماعت ته رامنډې کې. په جماعت کې طالبان دي. څوک قرآن پاک یادوي څوک د رسول الله مبارک حدیثونه یادوي. دی کله یو ګوټ ته منډه کي کله بل ګوټ ته منډه کي چې کم دی پیسې تقسیمیږي. چرتم روپۍ او اشرفۍ ورته ښکاره نه شو. بیا رالل ابو هریره ته چې جی په جماعت کې خو پیسې نه تقسیمېدې هلته خو ټول طالبانو. وی د خدای انصافدارو دا د رسول الله میراث دی. د رسول الله مبارک میراث دا د قرآن مجید آیاتونه دي. دا د رسول الله مبارک حدیثونه دي. نو العلماء ورثة الانبیاء او دا د علماء احسانات دي. د دارالعلوم دیوبند احسانات دي چې نن ته په نوخار کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي. دا د دې علماء د قربانو نتایج دي چې ته حلال او حرام پیژنې. کدا علماء نه وي خدای خبر مونږه به کومې وینې ته سجده کوله. مونږه به کوم بت ته په سجده باندې پراتو. ډېر ملکونه اوس هم په دنیا کې داسې شته چې هلته ډېر خلک حلال او حرام نه پیژني. ډېر ملکونه چې کوم دی کې د دین مدرسې نشته. زه یو زمانه کې بیت المقدس ته تلم او د شعیب علیہ السلام قبر ته تلم. وادي سلط او وادي شعیب د عمان د ښار نه سلط یو کلی دی. نو ما سره په سیټ باندې یو نوجوان ناستو. نو ما ته وایي من ای بلد انت؟ مېلمه د کوم دی؟ نو ما ورته نه من پاکستان.
نو ما ته وایي هل اعجبک الاردن، اردن دې خوښ شو؟ ما یې زما خو اردن خوښ نه شو. وی ولې؟ ما دلته اسلامي مدرسې نشته، دلته د ماشومانو بچي د عیسایانو په سکول کې سبق وایي، او یو بچی چې د عیسایانو په سکول کې سبق وایي نو هغه به لازمن عیسائی کیږي. هلته داسې ارامیان عیسایان دي چې ماشوم ته وایي د خدای نه وغواړه، او وړوکی ماشوم یې د 4-5 کالو، او به یې وایي زه د یسوع مسیح نه وغواړه، نو د بره نه ورته بسکټ وغورځوي، خو ماشوم یې یسوع مسیح نه بسکټ وغواړه نو بره د بسکټو ډبې به ورته راوغورځوي. یسوع مسیح هغې حضرت عیسی علیه السلام ته وایي. او د عیسایانو مختلفې ډلې دي، څوک عیسی علیه السلام د خدای زوی مني او څوک عین خدای مني. نو ډېر نوجوانان د عیسایت نه لګیا دی متاثره کیږي. نو ما وی دلته دینی مدرسې نشته، د عربو ملک دی، پکار ده چې دلته مدرسې وي. مې زموږ پاکستان کې د الله تعالی فضل دی، په هندوستان کې د خدای پاک فضل دی، په کلی کلی مدرسه ده، د دین مدرسې دي، د هغوی پروا نشته که د عیسایانو په سکول کې ماشومان سبق وایي. مې دغه خو مصیبت ده که نه؟ هغه وی دلته خو عیسایان او مسلمانان د یو بل کورونو ته باقاعده ځي. مونږ چې د کمې کپنۍ نه ټکټ اخیستی و او مدینې منورې ته تلو، شرکت الاقتصاد یو کپني وه، نو د هغې هغه مالک ابو غسان ما ته یاره مونږ ته به هم دعا کې. مې الله تعالی دې تام د حج په نعمتونو سرفراده کړي. نو ورسره بل یو ناست و، د کپنۍ په حصه کې ورسره شریک و، عدنان نوم یې و. وی ما ته هم دعا وکړه، نو ما ورته الله تعالی دې تام د حج. وی هذا مسیحي، وی دا خو مسیحي دی، دی خو حضر نه حج اړو مني نه. تبلیغي جماعت والا محطه کې و، عمان کې یو محله ده، هغې ته محطه وایي. زه هم ورغلم، میره یو ورځ 2 ورځې تبلیغي جماعت سره کښېنم، نو یو سپایي راغی او تبلیغي جماعت ته ډېر بد رد ووایي چې تاسو د جماعت نه هوټلې جوړې کړي دي، ځئ چېرته هوټل کې ځان ته دی وګورئ. هغه غریبانان یې د جومات نه وویستل. د یو بوډا بستره ما هم څه ځای پورې اوچته که بل یو عرب راغی، تبلیغي جماعت والا ته خفه کېږئ، ما دا بعضې پولیس والا بد دماغی یا ممکنه د عیسایاني، راځئ د ما جومات ته هلته. اوس هغه محطه الله تعالی د تبلیغ یو لوی مرکز وګرځولو. کم دی نه چې تبلیغي جماعت ایستی و، هلته نن سبا په عمان کې د تبلیغي جماعت لوی مرکز دی. ما دا خبره کوله چې کوم دی د دین مدرسه نه هلته کې د عیسائی او د غیر عیسائی پته نه لګي. اکابرین دیوبند په قبرونو دی الله تعالی لا متناهي انوار او برکات نازل کړي. شیخ الهند رحمت الله علیه چې د مالټې نه راغی نو هغه خپلو شاګردانو ته ووایي چې د مدارسو جال دا خور کوي، مدرسې زیاتې کوي. دا ډېر خلک د مدرسو نه هېرېږي، وایي دی په دی مدرسې دي، دی په دی مدرسې دي. دغه مدرسې د قرآن پاک او د حدیث مصطفی مراکز دي. او دا وړې وړې سکولونه چې تاسو ګورئ، څوک وایي دا کیډټ سکول دی، څوک وایي دا پلان کې سکول دی، واړو واړو ماشومانو ته لګیا دی کوټ او پتلونه چوي. په هغې دی بد نه ګڼي، محله په محله د انګریزۍ واړه واړه سکولونه زموږ د کوړي کې بلا جوړ شول. او وړوکی ماشوم بچی چې د 5 کالو وي، په دې باندې مجبوره کوي چې کوټ به مطلو اچولی او پتلون به مچولی او ټای به مچولی. زموږ د مسلمانان رونه دا استادان چې ریټایرډ شوي دي، نو د پیسو ګټلو دپاره زه په هره محله کې یو سکول جوړ کړی دی او د انګریزۍ نوم یې ورته ایښی دی، او په بچو باندې لازمه ده چې هغه به کوټ پتلونه چوي. زه دا واړه واړه بچي سار کې ګورم، زما پیړو سودي سرتور سر رواني. زمونږ په ټوپۍ کې ګرمه ټوپۍ او پټکي او صادر کې ساړه کېږي، لیکن دا واړو بچي په داسې عذاب مبتلا کړي دي. هلکه د خدای انصافداره یو هلک په پیلې کې، په دوسري کې، په تیسري او چوتي کې سبق وایي، هغه ته د کوټ پتلون څه ضرورت دی؟ عمدن قصدن په دغه ملک کې انګریزي تهذیب او تمدن
د مسلمان بچی په وینه کې لګیا دی زمونږ د ملک نه نباسي او مشران غږ نه کوي. ستا لباس کوټ او پتلون دی، ستا لباس ټای ده. ټای خو د انګریزانو عقیده ده چې مونږ عیسی علیه السلام پانسی کړی دی. زمونږ دا عقیده ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. مفتی محمد حسن سے په قبر دی الله تعالی انوار او برکات نازل کړي. د جامع اشرفی محتمم او د حضرت حکیم الامت مولانا شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خلفاو کې هغه په دې کالورو باندې ډیر بد ګڼل. طالب نه دا کالری په کنچای باندې پرې کی چې دا کالری یا دا ټای دا خو د انګریزانو د عقیده هغه تایید ده. نو زمونږ دی وړو وړو سکولونو کې وړو وړو بچو ته کوټ پتلون لګیا دی لازمي ګڼي. ډېر لوی ظلم دی د مارونو په دې باندې د بچي هغه ابتدایي اخلاق انګریزي طرف ته مایله کېږي. زما یو مقتدي د زمیندار دی قسم خوړو راته چې زما بچی د 5 کالو نو مور بچ ورته پرتوګ بدلولو جړل به مور ته ما ته پرتوګ راکړه په کوټه کې په خپله بدلوم نو ور به پوره کو نو په خپله باغې ماشوم پرتوګ بدل کو شرمېدو به چې مور ما ته ولې دا پرتوګ بدلی. لیکن اوس لوي موږ په یو سکول کې داخل کړی دی او زما بچی د 2 کالو دی د غولي په میز کې پرتوګ باسي او کوناټې ښکاري او دغسې پینټ واچي. یو زمیندار هغه وایي چې د دې کوټ او پتلون د وجنه په بچي کې بې حیایي باقاعده راځي او موږ بالکل د دې خیال نه کوو. وړو وړو بچو ته باقاعده په لومړني کلاس کې انګریزي ښایي چې کور ته راشي د هغه په ژبه باندې د انګریزۍ ټکي. موږ وایو چې د انګریزي ژبه موږ به کله دفن کوو. پکار دا چې زمونږ د ملک ژبه اردو وه. پکار دا وه چې دلته کې پښتو ته ترقي ورکړی شوی وی. انګریزي 3 او 4 درجه کې وی. انګریزان لاړل پکار وه چې د هغوی دا ژبه موږ دلته نه رخصت کړی وی. لیکن زمونږ د انګریزۍ سره دومره مینه ده دومره مینه چې دا لوی خلق مالدار خلق دا د حکومت لوی تنخواه خوړونکي ملازمین خپل بچی په داسې سکول کې داخلي چې هلته انګریزي لازمي وي. زه په کراچۍ کې هم ګلشن اقبال کې احسن العلوم کې نو هلته یو لوی افسر و خموزګزار او د هغه کور ته به سهار وختي یو موټر راغی او مهمانې به ترې کوزې شوې او د دې افسر هغه واړه ماشومان به یې په غېږ کې اوچت کړل موټر کې به یې کېنول. ما ورته ته خو ډېر ښه سړی دا بچی د عیسایانو سکول ته مه لېږه. مولوی صاحب آپ کو کیا پتا میرے بچے ایسے انگریزی بولتے ایسے انگریزی کہ لارڈ میکالے اور لارڈ گلیسٹون بھی اس قسم کی انگریزی نہیں بول سکتا. یعنی مسلمان پدیبا نے فخر کئی چې زما بچے دا سے انگریزی ہوئی چې دا سے انگریزی انگریزم نشي ویلې. هلکه ته مسلمان یو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وې ته بچے یو عربي یو اسلامي دینی مدرسې ته ولېږه چې هغه داسې عربي وای چې لکه صحابو عربي ویلې. ته داسې مدرسې ته ولېږه چې هغه د قرآن مجید داسې قرائت کوي لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به چې قرائت کولو. ته په قرآن ښه ښکارې او ته په حدیثو باندې ښه ښکارې. زمونږ د انګریزانو سره مینه دې درجې ته رسېدلې ده مونږ د انګریزي تهذیب او تمدن دومره غلامان ګرځېدلي یو چې مونږ انګریزي دا د قرآن نم اهمه ژبه ګڼو. که یو عالم قوم ته تقریر کوي چې الله تعالی په دې آیت کې دا فرمایي څوک هم نه متوجه کیږي او د رسول الله مبارک دا حدیث ده. او که د یو انګریز مقوله را نقل کړي چې برنارد شا دا وایي گلیسټون دا وای او پلانکې دا وای میکل دا وای او بیا د انګریزۍ یو څو ټکي مې استعمال کړي یاره کافر مولا دی ویس باریکو ته لاړلو. یعنی هغه انګریزي د ده په نظر کې دومره لوی شی دی چې بیا د هغې عالم تعریف کوي. زمونږ په کلي کې یو صاحب دی ښه لوی د طالبانو سخت دشمن دی. یو ورځ راغی
نو طالبانو نه ډېر خوشاله ویره دا کافر طالبان خو د کافر زامن دي دا کافر ټکه پښتون د تعریف د پاره استعمالي پلان کې خالقه پلان کې مولا خو کافر تقریر کو نو مې ولې الګ طالبان دې څه خوښ شو نو هغه هایجه کړو یو جهاد را کوس کړو د کندهار په هوایي اډه هغه کې به چرته یو طالب انګریزي ویلي تور پټکیو او دې سړی پټي وی باندې هغه طالب کتو چې هغه انګریزي وی یې قسم په خدای طالبان مې ومنل مې ولې یاره سوای مکنه بیګا مې قتل یو طالب وو دا سه انګریزي وی چې د کلینټن هغه پلارم نشي ویل مې ښه طالب دې پدې خوښ شو چې انګریزي ویلا انګریزي خو چوړېم وای انګریزي خو سکم وای او هندوم وای او انګریز تانه خان انګریزي وای طالب دې پدې خوښ نه ده چې په افغانستان کې اسلامي نظام راوستو قرآن او د قرآن نظام لګیا دی جاری کو هغه خزا چې په کابل کې با بے حیا ګرځیدله هغه ته برخه په سر کا دغه الله سپری کو دا کمار ته سزا ورکا نن په ځنګلو کې روان یو ستا په سر دې د سرو درو یو بکس ډک پروتي تا ته نه څوک تپوس نشي کولی قسم دې ما دا 15 سال وخره دی د افغانستان مختلفو ښارونو کې تیر کې قندهار ته پکې لاړو بیا طالقان ته بیا ترجمه نه پس مرګورو د قندوز ته بوتلم بغلان ته مزار ته شبرغان ته کابل ته زماره د خدای په ذات قسمی دا په منبر او په دې مبارک ځای ناستم ما دې دومره ملکونو کې د یو ښځې مخ نه دی کتلی زه د ظاهر شاه زمانه کې 2 ځله کابل ته تلو د داود په زمانه کې تلم بیا د رباني چې کله حکومت تلم خزه به دغسې ګرځېده طالب چراغ خزه ته برخه په سر کا او چې موږ بیا دلته رالو حیات آباد ته د روجي ما خیال شپږشتم تاریخو ما سره څه ملګري وې مې ګورئ د حیات آباد کې اوس ښځې د ګوډو بیزو په شان لګیا دی ګرځي په هغه ملک به رحمتونه نه ورېږي چې هلته کې د ښځې پوره پرده ده دلته کې خو خلک کستن بازار ته وځي چېرې د پردۍ ښځې مخ مې وکتې ډېرې کنجرې ښځې دې وجې نه بازار ته راځي چې په ځوانانو زمونږ نظر پرېوځي او د رسول الله مبارکه گفته ده العینان تزنیان و زناهما النظر پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سترګې زنا کوي او د دې زنا نظر دی په دې بازار کې به څومره زنا کېږي که ته ډېر ځان بچ کې څنګه به ځان بچ کې کلان د ځمکې ته ګورې سیکل دی وایي ټانګه دی وایي او ښځې درته مخ څرګند کړی دی هغه مخ یې څه کوي چې سر یې دغسې ببر چې کوم دنو باقاعده ښکاري په دې کراچۍ کې یو افغانی و تسبیح لاسو کې وي راغی ماښامه نه ویره نن خو مې مولوي صاحب جګړه وکړه وی یو سړي راته پیغور راکړو چې دا تسبیح دې لاسو کې نیولي نو ما ورته تاسو ښځې دغسې په بازارونو کې خوشي پریښي دي د تسبو په برکت ته ځان بچ کوم زه الله لا یادوم نو شرم راځي چې یو ښځې ته ګورم بې غیرتو دا ښځې په کور کې کوي نو زه به تسبیح لاسو کې نه ساتم زه د ایمان د ساتلو دپاره دا تسبیح لاسو کې ساتم قسم په خدای تاسو ښځې بالکل کنجرې کړي دي بازار کې دقسې ګرځي نو زه الله الله کوم نو ما ته شرم راځي چې زه یو ښځې ته ګورم پیغمبر علیه السلام وایي که ناڅاپه دې په یو ښځه باندې نظر پرېوتو په دې د خدای نه نیسي لکه نظرة الاولی لیکن دغه نظر که تا په ځای باندې خښ کو دا زنا ده العینان تزنیان و زناهما النظر مونږ دا دومره د افغانستان کې وو چېرته ټرک شاته مونږ ګنده تصویر نه ده کتلی مجال څه داسې ټرک افغانستان ته نه چتلی دلته کې کته یو ټرک پسې روانې او موټر دې ورپسې رستو روانې نو د ټرک والا رستو د ټرک په رستنۍ څه د ډمې تصویر ورکړی نو ته ډېر ځای پورې به ته د ډمې هغې تصویر ته ګورې که په پېښور کې یا بل ځای کې په رکشه باندې سورې نو هغه هم ځناور خپل رکشې ته د ډمې تصویر شاته ایښی
او د تصویر څومره لوی لعنت دی. کمه خبره به درته مونږ کوو. نو ما دا عرض کولو زمونږ قاري صاحب تاسو ته ووایي چې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د انګریزي تهذیب او تمدن خلافو. زمونږ تمام کابرین هغه انګریزي تهذیب او تمدن نه دومره سخت مخالف او دومره سخت مخالفه. سید عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه ته کرنل هارډر وایي چې د مالک څه خدمتي د پینډای په سنټرل جیل کې و. هغه کتاب لیکلی دی، په هغې کې لیکي چې د پینډای په سنټرل جیل کې یو سړی و، خدای ورته دومره ښکلی صورت ورکړی که عیسی علیه السلام دې زمانه کې وی نو په هغه صورت باندې به و، لیکن انګریزانو سره دومره دشمني وه چې ما ته به خدمت دا دی چې تاسو دا ملک پرېږدئ، دا ملک تاسو پرېږدئ. انګریزي تهذیب او تمدن دا یو مسلمان د اسلام نه ډېر زیات چې کوم نه لرې کوي. زمونږ وروڼو د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په نوم باندې دا مذهبي اجتماع کړي. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه تاسو ته ښه معلوم و، یو فرشته خصلت، یو بهترین عالم، متواضع عالم ربانی و. او ما ته خو الله تعالی د هغه په خدمت کې ډېره لویه موده نصیبه کړې وه. په کم کال چې تقسیم د دې ملک وشو په دغه کال حضرت مونږ ته وایي چې تاسو به ځان سره دیوبند ته بوځم. مولانا صاحب د شعبان په چوټۍ کې راغلی و، نو ما ته او ما سره زموږ قاضي انوارالدین صاحب مونږ ته کافیه شروع کړې وه چې تاسو به څه کال زه دیوبند ته بوځم. مولانا صاحب نه مونږ کافیه شروع کړه او د رمضان په میاشت کې تقسیم د هند او پاکستان وشو. ما د مولانا صاحب سره سبق وی، خلکو د لوټ سامان چلولو، د لوټ سامان. او د مولانا بیٹک کې مونږ ناستو نو په دې کړکۍ کې مونږ ته خلک ښکاره کېدل چې د هندوانو سامانونه د مولانا جړل. مونږ خو واړو نه پوهېدو، مونږ وی خلک لګیا د سامانونه وړي او مولانا جاړي. جړلې چېرې اوس دیوبند نه خو زه پاتې شوم. اوس خو به د اکابرینو ملاقات. بیا د هغې نه پس د شوال میاشت راله او هغه طالبان چې د شیخ الحدیث رحمت الله علیه سره په دیوبند کې سبق یې وی هغه را جمع شو، 10-12 طالبان چې جوس پس کېږي. او مولانا انتهایی غمګین او بیا هغې ته مولانا سبقونه شروع کړل او بیا رو رو طالبان سیوا کېدل او بیا د دارالعلوم حقانیه دا مقدسه مدرسه دا جوړه شوه. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د اسلافو یو نمونه وه، د تقوا او د طهارت یو مجسمه وه. په تمام عمر کې مونږ د حضرت نه چرته یو سخته کلمه نه ده اورېدلې. او د مولانا سره ما بلا سفرې کړي، د ملتان مدرسو ته بتلو نو زه به بطور خادم ورسره وم، که ډیرو ته بتلو که بنو ته بتلو. مولانا به په سفر کې تمام شپه مطالعه کوله که ګاډي کې به، او بیا د شپې په آخرو اوقاتو کې به په تهجدو کې و، او بیا به په چغو چغو چې کوم دنو جړل. مستجاب الدعوات عالم. او نن دا دارالعلوم حقانیه داغه داغه مخلصانه مساعیو او د مستجاب دعوات داغه مقبول دعاګانو اثر او نتیجه ده. دارالعلوم حقانیه ته الله تبارک وتعالى ډیر لوی قبولیت ورکړی ده. د مولانا علم هغه ډیر د حد نه زیات علم او په تمام علومو کې الله تعالی حضرت ته لوی مقام ورکړو. د طالبانو سره تعلق دا داسې لکه د پلار چې د خپل بچی سره. طالبان به د خپلو بچو نه زیات قیمتي ګڼل. د طالبانو تربیت، طالبانو سره نرم سلوک. کله نا کله به مونږ یو طالب سره که چېرته نقل بیا مونتو او غصه به مو وکړه، مولانا به خیر دی طالبان دي. او دا به فرمایل چې رابطه د ضابطې نه ښیي، رابطه د ضابطې نه ښیي، دا طالبان دي غریبانان. نو د هغې
ربط او تعلق نتیجه ده چې د مولانا فضلا او شاګردان چې کم ځای کې دي الله تعالی هغوی ته د دین د خدمت ډېر لوی مواقع ورکړي دي او د خپلو اساتذو نوم به چې مولانا اخیستو. الله اکبر. ما د مولانا کافی خطونه لیکلي سر کې، نو که موږ به چېرته الفاظ کم لیکلي مولانا به غصه شو چې دا کلمات ولیږئ دا کلمات ولیږئ. کمال ادب بلا القاب او آداب به یې لیکل. معمولي نه معمولي سړي ته به مولانا غوښته چې ډېر لوی القاب ولیږي. زموږ ګل رحمان ناظم صاحب د پیر سبا یو ځل ما ته وی زموږ پیر سبا کې یو امام دی وی صرف دا لس سورتونه ورته وردي خلاصو مونږ یې هم نه ده ویلي. نو ما سره پس خبره بات شو، نو ما ورته مړه ته پس پوهېږي. نو کور ته منډه کا او لفافه و خط یې راوړې ته ماته ستاسو مولانا ما ته څه لیکي حضرت الله او ما ته وی دا لیکي. د استاذ ادب الدین كله ادب. مولانا به وړوکو غوندې طالب ته هم باقاعده پاسېدو. زه سموده مدینه منوره کوم چې رابلمنو مولانا ته به چې پته ولګي نو هلته به راغی. د هغې نه پس چې زه به رالم زه به اول ناول بیا مولانا ته تلم، ځکه ما ته به شرم راتلو چې یو شیخ زمونږ یو لوی مرشد او مربي یو ادنا طالب علم ته راځي. د خپلو اساتذو نومونه به یې دومره په احترام باندې اخیستل او د دې علم برکت می. الدین كله ادب. د خپل استاد نن سبا خو ډېر شاګردان داسې می چې لوگوں نے څه کمال حاصل کړي بیا د استاد نوم هم نالي، دا ډو څرګندوي هم نه چې دا زما استاد دی. ښه جي دا تاسو ته پته ده چې امریکا او د امریکې تمام غلامان هغه په طالبانو باندې روزانه څه ناڅه پابندي لګوي، ځکه چې طالبانو اسلامي نظام جاری کړلو او د اسلام د وجې نه افغانستان پر روی زمین باندې د امن او د عدل او د انصاف یوه خطه وګرځېده. نو امریکا مختلفې بانې جوړوي طالبانو ته، اصل کې د اسلام سره دشمني ده. زما وروڼو طالبان یو پاکیزه مخلوق دی. زه کله نا کله د خپلو پاکستاني وروڼو ته وایم چې هلکه تاسو چې د مونځ نه پس دا دعا کوئ چې خدای اسلام راولي، د اسلام سره مو مینه ده، په ایمان وایي جلال آباد ته چېرته تللی یئ چې یو سړي د یو څیز سره مینه یي د هغې د لیدو دپاره ځي. زه پاکستانیانو ته یم کم از کم جلال آباد ته ورشئ یو ورځ پکې تېره کوئ چې تا ته د اسلامي نظام هوا او فضا معلومه شي چې د اسلام هواګانې څنګه یي، د اسلام د قانون فضاګانې چې کوم دنو څنګه یي. نن که په روی زمین کې په ځمکه باندې یو اسلامي مملکت دی، هغه د طالبانو دا مملکت دی. اسلام بحمد الله سل په سله کې هغه دی کې چې کوم دنو نافذ دی. په هغه مبارکو طالبانو باندې چې یو سړی په یو ظالم باندې هم نه لګوي، د هغې دپاره د پاکستان د هر سړي دا فرض دی چې د امریکې د مصنوعاتو بایکاټ وکړي. که واقع مونږ د اسلام سره مینه او د اسلام حاملین چې طالبان دي، د هغې جرم صرف دا ده چې هغې وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. د طالبانو جرم دا ده چې هغې اسلامي نظام قائم کړلو. دې وجه نه د هر مسلمان دا فرض ده که هغه پړه کې د ایمان او د اسلام درد لري او دا کلمه په رښتیا باندې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. پکار ده چې موږ د امریکې د مصنوعاتو بایکاټ کړو. هله به ستا د ایمان او د اسلام هغه امتحان معلومیږي، که خان دی او که نواب دی، که سرکاري ملازم دی او که غیر ملازم دی. دا قصد وکړئ چې موږ به د امریکې شی نالو، بلکې پکار ده چې خلک چندو کی او د بعضې دوکانونو نه دا څیزونه والي او په چوکونو کې وسوځئ. هر بچي ته هرې ښځې ته هر کلمه ګو ته دا خبره رسول پکار دی چې د اسلام تقاضا دا ده چې موږ د امریکې د انډیا او د هر هغه کافر ملک چې په طالبانو باندې د پابندۍ په سلسله کې د امریکې سره شریک دي
چې د هغې مصنوعات موږ بایکاټ وکړو دا د هغې دپاره سربېکاري دی او انشاءالله دې دپاره لګیا دی علما په لاهور کې هم لوی میټنګ وشو کراچۍ کې هم کېږي او دا وفدونه به د مسلمانانو ملکونو ته ځي هغوی نه به هم دا اپیل کوي او پکار ده چې موږ د طالبانو هر ممکن امداد وکړو او په هر ځای کې موږ طالبانو ته دعا کوو یاد لرئ که کافران هر څومره پابندۍ ولګوي د خدای د رحمت دروازې به په طالبانو د مخکې نه زیاتې الله تعالی چې کوم دنه پرانیزي وکفى الله المؤمنین القتال الله تبارک وتعالی به د غیبه نه ورته اسباب مهیا کوي چون سعید ابن جبیر دا ډېر لوی تابعی دی د به حجاج ته حق بیانولو د عالم کارم دا دی چې دی به د حق کلمه وایي که دی دار ته خیږي او که پانسۍ ته خیږي د دې پروا نه موجوده حالاتو کې علماو باندې څه کېږي څوک نظربند دی څوک جیل کې دی چاته باقاعده لیکن عالم د دې پروا نه کوي سعید ابن جبیر د یو ظالم حاکم حجاج په دربار کې به همیشه حق بیانولو تر دې چې حجاج د هغه د قتل حکم صادر کو چې وی وجنئ نو علما رالل سعید ابن جبیر ته چې یا سعید ابن جبیر تا خو خپله غاړه خلاصه د خدای دپاره دا چېرته یو صحرا ته ورشه بس ته تا غاړه خلاصه کړې ده د علماو ومنله او یو ځنګل ته لاړو حجاج تپوس کوي چې سعید ابن جبیر څه شو خلق ویجا خو سوره دې شوي دي پته نه لګي حجاج بیا څنګه چرته بل ملک ته ورنشي او زما خلاف چرته خلق جمع نه کړي نو متلمس ابن احوص دا د پولیس لوی مشر هغه ته وی چې ځان سره تکړه شل سپایان والا پهلوانان او شابی ما ته سعید ابن جبیر پیدا کړي او تاسو باندې به ښځې طلاقي که تاسو هغه بیا مونته ما ته مرانه وسو متلمس ابن احوص ځان سره شل تنه پاسونه باندې سواره کړل او پرشو سوره دې پس په یو ځنګل کې د یو راهب سره ملاقات شو هغه خپل عبادت خانه کې و د راهب نه تپوس کو چې یا راهب اما رأيت رجلا نحيف الجسم طويل اللحية اسمر اللون تا یو داسې مولا نه ده کتلی نری بدن دی ګیری ده غنم رنګ دی هغه وی چې داسې یو سړی خو ما یو سوره د مخکې کتلی نو دی ور روان شوې داسې تلی مزل کولو سعید ابن جبیر بیا منتو په سجده کې پروت دی یناجی ربه دا الله تعالی سره مناجات کولو دی سلام واچول هغه په مونځ کې چې د مونځ نه فارغه شنو وعلیکم السلام هغه ورته ووایي چې د حجاج پولیس یو مونږه او ستا د ګرفتارۍ حکم مونږ ته میلاو دی سعید ابن جبیر ورته چې لابد من ذلک هغه ورته لابد من ذلک په اس باندې سور کو ځان سره او واپس را روان کو ماسخوتن یا د ماښام وخت تېر شوی دی بیا د هغې راهب ځای ته دی راورسېدل راهب ورته ووایي چې یا ایها الفرسان هل وجدتم صاحبکم کم ملګری چې تاسو ته مطلوب وه بیا مونږ ته وی او مونږ بیا مونږ ته دې شابه بره راوخېږئ بره دې چت ته پاسه راوخېږئ فإن اللبوة والأسد يأويان ها هنا زمری او د زمری ښځه دلته راځي هغه اکثر دلته شپه کوي چېرته زمري مو ونه خوري نو پولیس والا خو بیا ښه ډېر تکړه وي مضبوط خلک یکدم ورمنډه کړه چې زمری را بازاران خو دی بیا ډېري بره وختل او سعید ابن جبیر وی چې زه بره نه خېږم زه به دلته کې لاندې شپه کومه پولیس والے وی دی رانه جوړي تختی راهب ته وی په څه طریقې راوخېږو راهب وی ما ته ضمانت راکا
هغه وی تا ته د رب العالمین ضمانت در کوم الذي لا اله الا هو. راهب وی چې ډېر لوی ضمانت در کو. ټیک ته پرېږدئ بس. پولیس والا ورته دلته به دې زمري وخوري. هغه وی الله تعالی به زما حفاظت کوي. پولیس والا ورته ویل ته پیغمبر یې؟ دینا پیغمبر خو نه یم، انا عبد مذنب، زه خو یو ګناهګار بنده یم، لیکن د الله تعالی په ذات زما یقین دی چې الله تعالی به ما ساتي. بره پولیس والا وختل او هغې راهب ورته ویل چې دا تیر او کمان والی زه یېرېږم اوس به زمري را دی او دا سړی به در نه خوري. نو کله چې زمري را شي او دی خوري نو یکدم یې په غوښو ولئ. د ټولو نه مخکې لبوه راله. عربۍ کې لبوه ماده ته وایي، یو شعري او یو شعرني وي. نو د ټولو نه مخکې لبوه راله، فتحققت به وتمسحت به. الله اکبر. لکه پیشو کله نه کله د سړي سره چې مینه کوي نو ځان ورسره باقاعده ګرۍ را ګرۍ. فتحققت به وتمسحت. او بیا لرې کېناسته، بیا زمری راغی فتمسح به وتحقق. او دا دواړه کېناستل د سوکۍ دپاره، د سوکۍ دپاره ورته کېناست. او راهب او دا پولیس باقاعده ګوري. او سحر شو نو زمری هغه لبوه لاړه. د ټولو نه مخکې راهب راکوز شو او د ده لاس او خپې ښکل کړ او راته ورته ووایي چې ته د کوم مذهب یې؟ دې زه په مذهب د اسلام وم. اسلام څه ته وایي؟ اسلام دې ته وایي. هغې راهب ایمان راوړلو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پولیس والا مرالل. خدای دپاره مونږ ته ګوره خیر یې ونه کړي. څوک حجاج مونږه مجبوره کړي یو. زمونږ د تنخوا مسله ده، ملازمت دی، ملازمت نه محرومه کیږو. او راته دا ویلي دي چې ښځې به در باندې طلاقې شي که سعید ابن جبیر مو بیا مونږ ته ما ته مو رانوست. سعید ابن جبیر زغم مه کوئ، زه تاسو ته خیرې نه کوم. تاسو د خپلو ملازمتونو نه مجبوره یئ. او بیا دی روان کو او راهب دینا دعاګانې وغوښتې، ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما په اسلام باندې ثابت قدم وساتي. لاړل. بله شپه هم په ځنګل کې راله. هلته ځنګل کې یو جومات و. دې پولیس والا ورته یې دننه شه مونږ سره. ویې نه دا زما اخرنۍ شپه ده، سبا خو تاسو به ما حجاج ته وړاندې کوئ، هغه به ما وجني. پرېږدئ چې زه د الله تعالی سره مناجات وکړم، د الله تعالی نه بخښنه وغواړم. دا زما اخرنۍ شپه ده د ژوند. دې ته مونږ نه تښتې وې، ولې بېګا در نه تښتېدلې وو. ډېرو سپیانو یو بل ته یې ظالمانو خولې ته راغلي، لوړی ده ګوره در نه ونه. حالانکې کرامت یې کتلی و، لیکن لالچ ډېر ناکاره شی. دا دنیا ده که نه، دا ډالرو اوس غټ غټ لیډران لګیا دي خراب کړل. غټ غټ لیډران لګیا ده د امریکې تعریف کوي. او یا به دې لیډرانو وي پښتونستان پښتونستان پښتونستان، لر او بر پښتونستان. طالب خو درته پښتونستان قایم کو که نه، نو بیا نو ورته څه له لاسه غواړي. سړی حیرانه شي. پښتونستان پښتونستان پښتونستان. طالبان پښتانه نه دي؟ طالبانو پښتونستان جوړ نه کو. ملګري شئ ورسره دا پښتونستان مضبوط کړئ. اوس هغه پښتونستان نشته، امریکستان دی. امریکستان نو هلته هغه پولیس والم همدغه ورته وایي مونږ ته ګوره خیر وینو کې څوک وجي د ملازمت خبره ده. راهب چې راهب دی، کافر دی، هغه کرامات ولیدل نو هغه ایمان راوړ. د هغه په قسمت کې ایمان و. خیر زه ورته یم چې بېګا د کوم خدای پاک نوم په ضمانت کې در کړی دی، هغه نوم درته زه بیا در کوم. زه تښتمه نه، پرې مې دی چې خیر سهار دی روان کو. بیا هم د پولیس والا معافي غواړي. متلمس چې کوم د پولیس مشر و هغه آخر کې ورته چې دا ما در باندې سلام وي
او ما ته ګوره خیر یو نه کې موږ د ملازمت نه مجبور یو او حجاج ته ور وړاندې کوم متلمس بار ته راووت حجاج ته سعید ابن جبیر مخامخ ولاړ دی حجاج ورته وایي انت سعید ابن جبیر ته سعید ابن جبیر دی وی او انا سعید ابن جبیر حجاج ورته انت شقی ابن قصیر د سعید مقابله کې شقی را دی عربی کې سعید نیک بخت ته وایي او شقی بدبخت ته وایي جبیر هغه ته وایي چې یو ځای کې سړی پټۍ لګولې وي لاس خوږي قصیر هغه ته وایي چې ماتي سعید ابن جبیر وی چې هاکذا سمتنی امی ما ته زما مور دا نومي خیره سعید نو ورته وی چې شقیت انت و شقیت امک تم بدبخت استا مورم سعید ابن جبیر ورته وی الله اعلم بذلک الله ته د دې خبرې چې کوم نن علم دی عالم وی هغه ته چې موت ته ولاړ دی لیکن جوابونه څنګه ورکوي د مومن ایمان کی تزلزل نہ راضی داغا عقیدہ دے اللہ تعالیٰ پا ذاتی ایک جان ہے باقی اسے تو لے یا خدا لے طالب اور امیر المؤمنین ایمان امدق قصیدے دیو عظیم جابر سپر طاقت مقابلہ کی امیر المؤمنین ملا محمد عمر اغوی فاستقم کما امرت فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسب سعید ابن جبیر جوابونو ته سړی حیران شي حجاج ورته غصه دی ورته وایي لأبدلنک بالدنیا نارا تلظا د دې دنیا په ځای باندې د اور په لمبو وسوځوم سعید ابن جبیر وایي لو كنت اعلم ان ذاك في يدك لاتخذتك الها اما ته دا پته وای چې دا ستا کار دی نو ما به تا نه معبود جوړ کړی دا خدا الله کار دی الله به څوک جنت ته بوځي او څوک په دوزخ باندې چې کوم نه نسوځي او بیا هغه ورته بلا مال او دولت او سرو سپین چې کوم نه مخې ته کې خودل نو ورته وی کدا تعدید لپاره جمع کړي چې دا الله تبارک وتعالى د عذاب نه پیدان بچ کې فذلک مال صالح دا ډېر خمال لنعم المال الصالح للرجل الصالح او کدار د غرور او د تکبر او د ظلم د پاره ساتلی نو فنفخه واحده د قیامت پر ته اسرافیل علیہ السلام شپېلې وای نو بیا بدر نه د هر سیری تذهل كل مرضعه عما ارضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وګدې خبرې ته سکی او بیا ورته دې قتل کوي ويكن أغوي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بمخد قبلين واړوي بل طرف ته ذبح کوي ندوي أينما تولوا فثم وجه الله بمخد زمکه طرف ته کوي ولاله کوي ندوي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى او بیا ورته حجاج وای یا سعید اختر لنفسك اي موت انت تحب کم مرګ خو څنګه دې مړکو سعید ابن جبیر ته یا حجاج اختر انت لنفسك موتا والله لاقتص منك يوم القيامه بتلك القتلات ستا څنګه مرګ وخت ته چې ما په کومه طریقه وجنی زبرداغه بدل درنه ان شاء الله د آخرت فرض باندې علم او بیا ورته اشهد گواشا نورم بلا سوالات و جوابات دی دیتا وی ایمان دغرنگی دمگا امام ابو حنیفہ و امام شافعی و امام مالک دی علماء قربانی ورکڑی دی ننم کتاسو طالبان پا میدان کے گورئی دادا قلو اسلاف پا نقش قدم من روان دی الولد سر لآبی دغیتا عالم ویلشی چگبا د حق د پاره خپل ځان دار او رسن ته بوزي دین لوی سودا صدا تمام دنیا کفری یو طرف ته باندې ساده مسلمانان هم دا غي سره او چوي دي لیکن طالب بحمد الله د چټان او د غر په شان د قصې ولاړ دی او ستاسو دعاګانې چې ور سره وي
زمارونو ډېرې دعاګانې کوي د دعا ډېر لوی اثري پېشمنیانه تهجد ته پاسئ دعاګانې ورته کوئ زنانه نفلي روجې نیسي او دعاګانې کوي د افطار په وخت کې د پېشمني په وخت کې زنانه صدقې او خیراتونه ورکوي نفلونه کوي تلاوتونه کوي زمارونو دا د طالبانو تحریک یو اسلامي تحریک دی او دا د کفر او د اسلام جنگ دی خدا نه خواسته لا سمح الله لا سمح الله خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي کستاو زما یا د دې بیکاره لیډرانو د غلطو بیاناتو په وجه باندې دې مقدس تحریک ته لغونم زد ورسېدو لغوندې زدم بیا دا جمعتونه به مونیخه امریکا دا کوشش کوي چې یو مسلمان په نوسي باندې راوباسي او هغه د غیروی زمین نه مسلمان ته هغه دهشتګرد وایي تاسو چېرته واورېدل چې هغه یو یهودي دهشتګرد ونیولو حالانکه دا بلډینګونه ورته یهودو لړولي دي لیکن هغه یې نښه لګیا دی طالبان ګرځئ چېرته یو هندو نوم یې اخېستی ده چې پلان کې هندو دهشتګرد دی پلان کې سکھ پلان کې زردشت پلان کې نه د هغوی تمام مقصد د روی زمین نه د مسلمانانو ختمول دي دې وجې نه تاسو به دعاګانې کوئ چندې به ورکوئ دا د کلمې سره لګیا دی هغه جنگ دی د لا اله الا الله محمد رسول الله د مقدسې کلمې د قرآن پاک او د رسول الله د حدیث او د شریعت سره دې وجې نه ستا او زما دا فریضه ده چې موږ به خپل تمام طاقتونه خپل تمامې توانایانې خپل جسم و جان مال و دولت د دې مقدس تحریک نه چې کوم دنو قربانوي الحمدلله حالات ډېر ښه دي نن ما سره تقریبا یو نیمه بجه یو ډېر لوی د هغوی معتمد سړي په فون خبرې وکړي چې حالات د الله تعالی احسان دی د مخکې نه د طالبانو عزایم او حوصلې زیاتې مضبوطې دي هغه طالقان کې لګیا دی جنگ دی او د دشمن نه بلا مړي چې کوم دنو هغه پاتې شوي دي هغوی ته پته ده دشمن ته پته ده چې مونږ د کافرانو سره ولاړ یو المرء یعرف من جلیسي هغوی ګوري نو خوا طرف ته روسۍ ولاړي بل طرف ته امریکنۍ ولاړي بل طرف ته د هندوستان هندو ولاړي نو هغوی په هغه خپل ایمان کې اوس مذبذبه دي چې یاره زه مؤمن یم او که نم یم چاپېره ته کافران دي چاپېره او دا خلک چې یو ورته ژوند کو ای د پېښور په اجتماع کې او بیا امریکې په خپل هلیکاپټر کې کوز کړی دی او څومره ډالر یې ورته ورکړي چې واله شابه دا ډالر یې والی په ډالرو باندې به مونږ جنګ ګټو پاکستان کې م امریکې په اربونو ډالرې دې لویو خلکو ته ورکړي دي هغوی نه اوس هیر دي ډالرو په نسه دا پیسه ده که نه دا دومره ناکاره شی دی چې دا ملکان غري سوری کړی دی نو د لیډرانو دا خېټې به نه سوری کوي نو دې وجه نه ستا او د غریب دعا چې نو انشاءالله دی به قایمیږي الله تبارک وتعالی دې ستاسو زموږ د دارینو نعمتونو نصیبه کړي دې نه پس هم نور علما به چونکې موږ درنه اجازت تلو مولانا سید الرحمن صاحب زموږ ډېر محترم عالم دی د حکم موږ تعمیل کړی ورنه د دې جوګنو مسلسل درې روزانه اجتماعاتو دې وجه نه دا جلسه به وي نو موږ به درنه غلی غوندې اجازت تلو تاسو به جلسه نه خرابوئ واخر دعوانا ان الحمدلله دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي وخدای دسترګو نظر راکې چې روزي لپزم اغه ساعت زمان بیا کې چې روزي لپزم خدای دسترګو نظر راکې چې روزي لپزم اغه ساعت زمان بیا کې چې روزي لپزم او بخل مخدمه دني منوري د محبوبا بخل مخدمه دني
آغا توفیق راتا عطا کړي چې روزي لپزم و آغا توفیق راتا عطا کړي چې روزي لپزم آغا ساعتو زمان بیا کې چې روزي لپزم خدای دسترګو نظر راکې چې روزي لپزم آغا ساعتو زمان بیا کې چې روزي لپزم او تور دیارو کې دې ګران رانا لتا غوالما او تور دیارو کې دې ګران رانا لتا غوالما و د خپل احسان مشعل رانا کې چې روزي لپزم و د خپل احسان مشعل رانا کې چې روزي لپزم آغا ساعتو زمان بیا کې چې روزي لپزم ستا تر مخه شمس او ماهتابان صدوا ستا تر زلفو سنبل گل داری نور خوبان لگا داری او تو خورشید نو د خورشید مخ کی زری د تابان صدی سوک جستا د مخ بشماشه دا سن اللہ او لگول دور گوتا پزان سدیوائے سوک جستا د درا پخورو سرپراسینو بیا د اغو په نظر کی شاہان صدی حجاب لرکا تر پاک رخسار دل بروا او قربانی کی ملک جل او انسان صدیوائے تجگ دے قدم آئی دناس پکماز مکنو پرش د روح بائغ ولم پی چشمان صدی تجگ دے قدم دناس پکماز مکا او پرش د روح بغولم پی چشمان صدیوا محمد امیر زارتانانو تیری گنو تیرے دل ورتدعینو دا انصدی خدای دسترگو نظر راکی چی روزی لپدم آغا ساعتو زمان بیا کی چی روزی لپدم خدای دسترگو نظر راکی چی روزی لپدم آغا ساعتو زمان بیا کی چی روزی لپدم او زرگو نسترگی او رخنا ویدا قدم بمثال او زرگو نسترگی او رخنا ودا قدم بمثال یا زما پہر وقت پیدا کی چی روزی لپدم وزما پہر وقت پیدا کی چی روزی لپدم خدای دسترگو نظر راکی چی روزی لپدم او ترش پہ تیرے سلی ڈکی وپت کرو دہجران
پتیارو د هجران یا خاوند زر آغا سبا کی چی روزی لپزم وخاوند زر آغا سبا کی چی روزی لپزم خدای دسترگو نظر را کی چی روزی لپزم وما دروزی منوری ادب پتاس پارلی وما دروزی منورینو ادب پتاس پارلی یما تعلیم هاغا حیا کی چی روزی لپزم خدای دسترگو نظر را کی چی روزی لپزم خدای دسترگو نظر را کی چی روزی لپزم آغا ساعتو زمان بیا کی چی روزی لپزم او خور محمد امین پکوزوا وسترگو سوال کی ربا او خور محمد امین پکوزو وسترگو سوال کی ربائے یا نصیب مستاق کلی رضا کی چی روزی لپزم خدای دسترگو نظر را کی چی روزی لپزم خدای دسترگو نظر را کی چی روزی لپزم کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله په مالو سرګرېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک یا دشمن د دل لره ورځي لکه زمري په میدان دشمن د دل لره ورځي لکه زمري په میدان یا تیغو توپک نه یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله په مالو سرګرېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک نن به معلوم شي محمد عربي ګران دی په جا او نن به معلوم شي محمد عربي ګران دی په جا نن به په حق قرباني کې چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله په مالو سرګرېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک شمع د دین د محمد رسول الله بلدا شمع د دین د محمد رسول الله بلدا او شمع د دل د محمد رسول الله بلدا یا لکه پتنګ په صدقېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله په مالو سرګرېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک سودا د سرو منل دا په دې میدان د سیاله یا سودا د سرو د منل دا په دې میدان د سیاله ډېر به په دې سودا خوښېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک دا د غیرت خبرې یا دا د غیرت وینا څوک نکړي بې غیرت ولرا